وروڼاته شهزاد زکه داسې ګوري وروڼاته شهزاد زکه داسې ګوري چې بچان د بیکن سکول دي لکه ستوري او لږ کمینه کتابي ورکو عصمته لږ کمینه کتابي ورکو عصمته د ژوندون لارې به وغوړوي نورې د ټولو در مخه زه د دې سکول سربراه چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی په علمي حواله قدرمن عصمت الله صاحب مننه وکړم شکریه بیا ادا کړم چې د ماته دا وخت راکړئ چې د خپلې ادارې د بچیانو د تربیت دپاره او دویم د دې سکول ټول سټاف چې آس پاس ولاړ یا ناست دي د دوی دا کم نظم او ضبط کوم ترتیب چې نیولی دی دا خپله خبرې کوي او بیا خصوصا د محمد نبی صاحب چې یو داسې د کتاب مین څوک دی چې په پښین کې که حمام دی که بس دی که اسکول دی که دکان دی که مسجد دی که مدرسه دی هر ځای د خپل وس مطابق لایبرري خلاصه کړې ده خپل ټول ژوند او ځان یې د علم او د هګایي او د ادراک لپاره وقف کړی دی نو چونکې دلته محمد نبی صاحب د کتاب خبره هم وکړله د علم خبرې هم وکړه د تعلیم خبرې هم وکړله زه به دا ووایم چې په دا اوس دور کې د ننني وخت د ټولو لوی ضرورت چې دی د ایمان او کلمې باد د مسلمانۍ د عصري علم دی دا علم د پرون ضرورت هم و د نن ضرورت هم دی د سبا ضرورت هم دی دا د نن په ټولنه کې د نن په ژوند کې چې کوم زورور قوتونه دي او د دې مخنیوی او د ښه مستقبل د روښانه مستقبل دپاره د علم اهمیت نور هم زیات سلو زه چې ورته وینم ما 10 یا 15 کاله د صوبې په مختلفو کالجزو کې په اطرافو کې لیرې نږدې او خصوصا بیا د کوټې یونیورسټي په حواله هم هلته پاته سوی یم سوای د دې ما سوای چې چاته وګورې بل شی زما زده نه دی په تاسو کې د سبا ساینټسټ ناست دی په تاسو کې د سبا ډاکټر ناست دی جج ناست دی وکیل ناست دی پایلټ ناست دی بلکې د دنیا د هرې شعبې هغه څوک ناست دی چې د نن بچی دی او د سبا چې کوم دی تاریخ دی او پکار دا د تاسو دوی خوش قسمته یاست چې په داسې دور کې په داسې وخت کې الله جل شانو تاسو ته ژوند درکړي چې علمي ادارې هم شته تعلیمي ادارې هم شته او ښه اساتذه شته زموږ د دور یعنی د خپل وخت عصمت الله صاحب د نن څخه په 1970 کې زه دا تراز بچی وم په دغه ماډل سکول کې یعنی کمر دا ووایي چې دا تختې د دې دپاره هغه روشنایي بلا هم نه وه هغه میسره نه وه دا سکاره میده کول او پر دې تختې لیکل تاسو په داسې دور کې یاست چې دونګې د علمي او تعلیمي ادارې در نږدې دي او هغه اساتذه درته میسره دي
چې د ننني علم په حواله څه درېیمه سترګه خدای داسې ورکړې ده، داسې غوړوله ده، یعنې تھرډ آی، هغه درېیمه سترګه چې هغه ته بصیرت وایي. ستاسو اساتذه چې کوم دي ستاسو په دغه درېیمه سترګه ویني او ستاسو د ضرورت مطابق هغه نصاب او د نصاب بیا کوم لیکچر چې دی نه هغه په داسې انداز درته وایي نه چې ستاسو د ذهن او د زړه او د وجودو څخه بیا وتلی نه شي. اوس دا تعلیم لکه تعلیمي اداره چې غواړي، تعلیمي اداره کې دا وي چې ته د کتابه څخه خبر سې، استاد صرف ستا دومره رهنمایي وکړي چې دا ستا نصاب دی او بیا دغه کتاب سره تړون او تعلق دا په تاسو پسې اړه لري. دغه کتاب لکه په اسکول کې په تعلیمي اداره کې لکه په کلاس کې چې ستا په لاس کې دی، دغه کتاب باید ستا په کور کې چې کوم دی نو ستا په لاس کې وي. چې د سبا کوم ټاپک راځي هغه باید چې ته یوه ورځ مخکې کور ته وګورې او په هغه کې سوال پیدا کړې، د هغه په نفس مضمون باندې ځان پوه کړې چې په هغه کې کومه ستونزه ده، کوم مشکل دی چې استاد یې درته وایي او بیا ستا هغه پیدا سوی کوم سوال چې دی دغه سوال پوښتنه د خپل استاد څخه وکړې. ما یو جرمني پروفیسر وایي و خپل سټوډنټس ته وایي چې نن په ما داسې سوال وکړئ چې د هغه جواب زما څخه نه وي. سټوډنټس ورته ولاړېږي چې سر موږ داسې سوال ولې وکړو چې هغه جواب دې نه ستا سره وي او نه دې د بل چا سره وي. هغه ول په دې چې سوال به نن وسي جواب دپاره به سبا خلکه پیدا سي. دغه کتاب سره چې چا تعلق پیدا کوي، دغه د کتاب عادت که چا واخیستی، یعنی کتاب صرف اسکول کې نه، ستا چې دا پیسې غیر ضروري پر یو شي ځي دا باید چې پر کتاب لاړ شي. ستا ذهن ستا شوق باید چې تا ته اوس لا معلوم سي چې زه په کتاب کې د کوم کتاب زما ذهن را جوړوي، زما شخصیت را جوړوي، زما سبا ورځ را روښانوي. هغه د ساینس هم کېږي، په ساینس کې مختلف بیا ابواب دي، ټاپکس دي او دارنګه تاریخ دی، ادب دی، ساینس دی، اسلام دی، مذهب دی، دین دی، اسلامیات دی، دغه ټول د دې سره تړلي دي چې نن ته د کتاب شوق په ځان کې پیدا کړې، د کتاب د ویلو عادت نن ته واخلې، سبا به ستا یو شخص تاسو به خدای لوی کړي، تاسو به خدای ځوانان کړي، تاسو به خدای ډاکټران کړي نه چې دا د نن زده کړه چې نه دا د سبا زده کړه ده. نن چې تا کوم څه وویلې سبا ستا مخ ته د هغه شیان راځي. په معاشره کې په ټولنه کې تاسو وګورئ، تاسو خوش قسمته یاست. دغه ستاسو د عمر کوچنیان تاسو لیدلی دي په ټپانو ګرځي، په کچرو ګرځي، په روزانو پسې روان دي، په هوټلانو کې مزدوران دي، د بل خوارۍ کوي، د نیستۍ، د غربت، د مور و پلار د غربت له وجې څخه سکولو ته نسي تللی. لیکن ستاسو مور و پلار چې دي نه په خپل نس ډبرې تړي چې زما بچی زما ژوند دا دی دا ته راستړی پریشان بېروزګار
کم از کم زما بچی سبا د دا ټولنې د دا معاشرې د دا ژوند یو نماینده څوک وګرځي. تاسو ته نه معلومیږي اوس دا مور دا خور دا پلار چې یو ځای کښېني ستاسو ذکر کوي زما زوی په اووم کې دی، زما زوی په پنځم کې دی، زما ورور په نم کې دی. دا به سبا دا د خور دا د مور دا د پلار ارمانونه د ارمانونو د پوره کېدلو ذریعه او سبب چې یاست هغه په تاسو باندې ناز کوي، په تاسو باندې فخر کوي. نو ستاسو باید طریقه کار د ژوند داسې وي نه چې د کلاس سره سره د سکول سره سره په ښار کې هم ته معلوم یې چې زه د دغه سکول بچی یم، په کور کې هم باید چې دغه معلوم وي چې زه د یو سکول سره تړلی یم، زه تعلیم یافته یم. نه دغه بیا په کردار کې راځي، دغه بیا په رویه کې راځي. زه ستاسو ته یوه خبره وکړم نه د دنیا چې څه کتابونه لیکل سوي دي، چې څومره ډېر لیکل سوي دي، هغه درې موضوعګان ځان ته ایښي دي. اول چې ایښی دی ټیلنټ یې ایښی دی د صلاحیت، دویم چې ایښی دی هغه د صورت یې ایښی دی قامت و ښایست او دغه تراشیان، دریم شی چې ایښی دی د انسان رویه او کردار یې ایښی دی. په دې درو سرو شعبو کې در ټولو زیات چې د کتاب موضوع سوی دی هغه د انسان کردار دی، د انسان رویه ده. ستا کردار چې کوم دی دا یو میسج دی، ستا رویه چې ده دا یو میسج دی. په موږ کې د هر بچی چې د کور څخه راوځي، که سکول ته ځي، که بازار ته ځي، که د یو گیم و ګروند ته ځي، دا د خپل کور سفیر دی. او سفیر په دا معنا چې دا معاشره دا ټولنه دا خلک چې ورته ګوري چې د ده رویه څه شته، د ده کردار څه دی، د ده دا ناسته ولاړه داسې ناستې ولاړې چې هغه بیا مور پلار ته پریشاني جوړوي، هغه ناستې ولاړې چې تا د کتاب د تعلیمي ادارې سره راګرځوي، هغه ناستې ولاړې نه چې ستا د ښه ژوند څخه راګرځوي. د داسې ناستو ولاړو څخه پرهیز ډېر بهتره دی. او استاد چې کوم دی دا ستاسو دپاره یو سمبول وي، علامت وي. تاسو د استاد شخص د استاد نه دی نه، د دې سره که نزدېکت وکړي، د دې سره نزدېوالی وسي نه دا داسې درخته ده چې په ګرمۍ کې تا در سایې لاندې ساتي، او د تندې په صورت کې دا داسې برداره میوهداره درخته ده چې تا په خپل فروټ سره چې کوم دی اوبه کولی هم سي، مړولی دې هم دې سي. کوم بچیانو چې د استاد د خپلې تعلیمي ادارې او د کتاب قدر وکړي نه، د هغه مستقبل به روښانه وي. دا علم یو داسې صفت دی چې دا خاص صرف د خدای دپاره چې کوم دی نه هغه مخصوصه دی چې الله عالم دی. ستا د پیدایش مخکې هم، ستا لمحه موجود هم، ستا د سبا ورځ هم. نو دا الله جل شانه چې دی دا علم چې دی هر چا ته ورکوي هم نه، هغه چا ته ورکوي چې هغه پر علم مین وي، د علم قدردان وي. او چې چا د علم چې کوم دی نه قدر وکړي نه، یقین وکړي نه چې دا به د سبا یو نامته څوک وي نه. په دې د افشین یو داسې ښار دی نه چې په دې کې الله جل شانه په د عام سکولو کې داسې خلک پیدا کړلو چې هغه نن ملکي نه انټرنیشنل فورم باندې
د هغو نومونه یادېږي، د هغو د لیکونو څخه، د هغه د تحریرو څخه، د هغه د کتابو څخه چې کوم دی نه، زما یو ملګری دی نه، عام پښتون ملګری دی، پروفیسر دی، لیکوال دی، شاعر دی، یوه افسانه یې په پښتو کې ولیکله نه. د دې پښتو افسانې ترجمه ما په اردو کې وکړه. بیا د کراچي یو څوک و، هغه د دې ترجمه په انګریزي کې وکړه. دا ټیم هغه افسانه د انګلینډ په یوه سکول کې په نصاب کې شامله ده. او بیا دا پښین داسې شخصیات لري چې در تاسو یې په ډېرو کمزوري سکولو کې ویلي دي. دغه یو سکول و، دغه ماډل سکول، چې د پښین څه لوی لوی شخصیات دي د دا سره راوتلي دي، خصوصا پروفیسر صاحبزاده امیدالله صاحب 100 کتابونه لیکلي دي. د ده دا کتابونه په سکولو په نصاب کې هم شامل دي، د کالج په نصاب کې هم شامل دي، د یونیورسټي په نصاب کې هم شامل دي. حتی تر دې ځای پورې نه چې د برطانیې په لایبرري کې د تحقیق او د تاریخ کتاب چې دی د الته محفوظ دی، پر دې صرف صاحبزاده صاحب نه یادېږي، دغه پښین او د پښین ټول اوسېدونکي چې کوم دي هغه یادېږي. او دویم نوم زه در وښایم چې دغه سکول و، د اسرانانو پروفیسر سیال کاکړ صاحب چې کوم و نه، دا 90 کتابونه لیکلي دي، په دا طرز سکولو کې ویلي دي. او دا طرز کوچني بچیان به پر پښو به تللو، پر سایکل به تللو او ټکۍ به ورسره ونه. د هغه تحقیق، د هغه کتابونه زموږ د دغه ملک پاکستان سره سره دا نږدې چې کوم دوه ملکونه دي، افغانستان او ایران، د ده کتابونه په سکولو او په یونیورسټیانو کې ورته ویل کېږي. او بیا بل نوم چې زموږ د ښار، زموږ د قام ستوری، تاریخ او عالم پروفیسر راز محمد راز صاحبونه، د دې کتابونه د ملک څخه د باندې د ده چې کومه فلسفه ده نه، هغه بیانېږي، هغه ویل کېږي. نو زما د ټولو خبرو مقصد دا ده نه چې تاسو د نن که د نن زیري یاست، تاسو د سبا ستوري یاست. په تاسو به دا دنیا ځلیږي، په تاسو به دا پښین ځلیږي، په تاسو به کورنۍ یادېږي، په تاسو به دغه پښین چې کوم دی نه دا یادېږي چې دا د دغه 3 شیان: یو د مور پلارو د کور مینه، بیا د کوم ادارې سره چې ته تړلی یې، په کوم سکول کې چې ته سبق وایې د هغه محبت، د هغه د اساتذه و قدر، او دریم چې ته د کوم ښار د کومې خاورې یې، دغه 3 مینې چې ته په دا خپل وجود کې، په دا خپل ذهن کې کښېږدې، ستا به ذهن هم مطمئنه وي، ستا به زړه هم مطمئنه وي، ستا به په ذهن کې مثبت خیالونه راځي. دا کشنی کشنی بچیان چې دی په دنیا کې، ډېر کشنی بچیان چې دي چې دغه لمحه موجود خبره به نه کوله، د سبا خبره به کوله چې سبا به اوس په یو دی هغه د مین هو سا ټومارو آدمی جنہوں نے کل کو دیکھا، دا یو عام بچی ونه د ده په ذهن کې دغه ونه چې زما سبا به څه شي وي. دغه د سبا فکر چې سړي په ذهن کې کښېني، بیا د هرې لارې سره راګرځي، بیا د هر داسې کار سره راګرځي نه چې سړی بد ورته وایي. د انسان فطرت چې کوم دی نه، هغه نیک دی. د انسان فطرت چې دی هغه پاک دی. د انسان فطرت چې دی هغه صفا دی. اوس کله فطرت اوس څه دی، دغه سترګو ته نه په دنیا کې څوک ثابتولی سي چې چاته چا ویلي وي چې دا د سترګو څخه به ته د لیدلو کار اخلې، دا تا ته چا در ښوولی دي؟ دا ستا فطرت دی. او ستا فطرت چې کوم دی، د فطرت هغه خالق دی. دا د لاس نیول چاته چا ور زده کړي دي؟ نه چې زه به پر دا لاس نیول کوم. دا د پښو د چاته چا ور ښوولي چې پر دې به زه
تک کومه نه دا د فطرت د اصولو مطابق چې سړی ژوند تیر کړي او فطري ژوند تیر کړي د فطرت څخه ځان وتړي نه یقین وکنه دغه بچیان چې کوم دي دغه ځوانان چې دي د خپل نوم د خپل کور سره سره د علاقې نوم به روښانه کړي سبا به تاسو وګورئ پر تاسو به تاریخ لیکل کېږي نه تاسو به یادېږئ کله اوس چې ما دا څو نومونه واخیستلو خالد افشین د مې واخیستلو د صوبې د مې نه دي اخیستي د ملک د مې نه دي اخیستي د دنیا د مې نه دي اخیستي هغه په څه شي چې دولت مولت خبره په هغه کې نه وه د کتاب خبره وه د قلم خبره وه د علم خبره وه د تعلیم خبره په دغه شیانو چې کوم دی نه د دوی نومونه په کتابو کې هم خوندي دي په تاریخو کې هم ژوندي دي نن هم ژوندي دي سبا هم ژوندي دي در څو چې دا دنیا نو ستاسو ټولو ته زما اخري پیغام دا دی زه د عصمت الله صاحب او د ده د پوره ټیم سره نه دا یوه خبره زه ډېره په ایمانداري کوم زه هم د دغه پشین یم نه زما بچیان هم د دغه ادارو سره راوتلي دي دغه سکول کې چې دا تی ناست یاست در شا د پروفیسرانو د حلیمانو او د داسې منورو خلکو ذهنونه دي چې عصمت الله صاحب ملګري دي هغه بار بار په میاشت کې دا میټینګ کېږي چې ته به دغه یوه مثالي اداره جوړوې ته به دغه یو داسې سکول جوړوې چې نصاب دې د هغه وي تربیت دې د نورو څخه جلا وي او تاریخ دې د نورو څخه جلا وي تاسو خوش قسمته یاست چې تاسو د داسې ادارې د داسې سکول کې ستاسو داخله د اډمیشن دی چې د هغه در شا د عصمت الله صاحب او د ده د ملګرو سره سره د ښار چې کوم چې څومره پوهېږي څومره چې علم دی هغه ټیم ورسره دی هغه یې د ورځې میاشتنی ریپورټ ګوري میاشتنی چې کوم دی ریکارډ یې ګوري نه نو تاسو ټولو خوش قسمته یاست زما د ټولو خبرو خلاصه دا ده چې علم ته کتاب ته قلم ته به اهمیت ورکوئ او دغه اهمیت هغه وخت ورکول کېږي چې سړی اداره وپېژني کله کور چې پېژني د کور خیال چې ساتي داسې به د ادارې خیال ساتي او د ګردو چې دویم پلار ورته ویل سوی دی روحاني پلار ورته ویل سوی دی هغه استاد دی که د استاد قدر وسلو او د ادارې خیال وساتل سلو یقین وکړئ چې دا بچیان به د سبا ستوري نه نو عصمت الله صاحب زما د غونې خبره وه نه انشاءالله که د دوی په ذهن کې د تاریخ په حواله د ادب په حواله د پشین په حواله د استاد په حواله د کتاب په حواله د لایبرري په حواله یو خبرې هغه به بیا موږ سره وو سر سید خان دا څه رقم سړی و څوک سر سید خان سر سید احمد خان زه تر شایم سر سید احمد خان یو علمی یو فکری سړی و په علم کې او په ادب کې د ده یو دومره لوی نوم دی چې په اردو ادب کې د او د ده ملګرو ته ویل سوي دي ارکان خمسه پنځه ارکان د ادب تهذیب الاخلاق د ده یوه رساله ونه چې د جدید ادب چې ګران و مشکل و هغه په اسانه لفظو راواړوئ دغه بنیاد کښېښوئ علمي بنیاد یې کښېښوئ د یونیورسټي دا سره تړلی و فکري خبرې زه نه کوم زه علمي خبره کوم په علم کې د ده ډېر لوی نوم دی خصوصا په ادب کې او د ده سره دویم ملګری چې و
ډیپټي نظیر احمد وو. عصمت الله صاحب دا لږ وضاحت غواړي چې تاسو ادب له راسئ د ادب کې اصناف سخن ورته وایي. نو د ده دویم ملګری ډیپټي نظیر احمد چې و د ده کارنامه څه شوه چې په اردو ادب کې د اول ناول ولیکئ. د دې در مخه په اردو ادب کې د ناول تصور نه و، په انګریزي کې و. او د ده دریم ملګری چې پر دا ملک پر دا وطن د هغه ډېر احسانان دي مسدس علي الطاف حسین علي، دا د ده ملګری و. دا چې شي و کلونه د سوانیه نګاري په ادب کې یو شی دی دغه کښېښوی. او څلرم ملګری د ده چې کوم و هغه محمد حسین آزاد و، هغه د جدید شاعري بنیاد کښېښوی. نو د پنځو سرو چې کوم دی فکر چې شو علم غوړول او د هند د ثقافت په عالمي سطح پر خپل ثقافت باندې ځان پرېښول وو. لو خبره بیا زویه زه دا درته وکړم نه چې د جدید علم بنیاد د ادیبان یو داسې خلک دي کله دا طبیبان طبیب له چې یو مریض ورسي نه پر نبض یې ګوته ورږدي د نبض یې معلوموي چې د دا مریض مرض چش دی. ادیبان چې دي هغه د وخت پر نبض ګوته یې ده، هغه ته معلومیږي چې د وخت ضرورت چش دی. نو دوی تر معلومه شوله چې د وخت ضرورت چې کم دی نه دا جدید علم دی. دشمن یا نور قوتونه زورور دي چې دغه کام په علم اراسته نسی، په ادب پوه نسی، په جدید رجحاناتو پوه نسی، خبر نسی، نو د هغو مقابله نسی. د ده لوی کار دغه دی جدید علم څخه د دې علاقې او خصوصا د مسلمانان اشنا کول وو. دا د ټولو لوی کریډیټ وو. ټیک سولو سوی هو انا د سوالو د خلنیه د خود د شی علمي وکي ول علمي و. د سوال اوس ګورنه د تاریخ تم د خپل صوبې سره تړلې، د خپل ښار سره تړلې. اوس باید چې داسې سوال وای کله دا نن چې دونګي زما یو ملګری و عمرګل عسکر صاحب الله دې وبخښي، یعقوب شاه خرشین دی ډایرکټر د دغه پشر زما کلاس پیلو دی نه ډایرکټر ریټایر سولو نه. نو دغه موږ مېلمانه کړي پر دغه لارې مې ولو دا د خرشینانو یعقوب شاه خرشین عمرګل عسکر و، خیر محمد عارف صاحب دا د پښتو لوی ادیبان شاعرانو دا چې پر دې لار رالو شاوخوا یې کتلو هر ځای سکول و د سکول بورډ. نو زما سې پوښتنه وکړه چې دا کم روډ دی؟ ما دا ګرشنان روډ دی. ده ویلې په دوی کې ژوندی څوک نشته، دا باید چې ګرشنان روډ نه وای، دا شاعره علم وای یا شاعره تعلیم وای یا شاعره دغه روډ دا تر سکولونه لري نه. اوس دا چې داسې پوښتنې چې دا د پښین سکول د کم سنه سره دی یو، او د پښین د سکول څخه چې کوم دی یا زموږ د پښین لوی لوی شخصیتونه څوک دي، په کومو شعبو کې دي، دغه تاراز او صافیان څه زوی. سر موږ کور ته لایبرري څنګه جوړه کړو؟ استاد کور ته لایبرري شته که نه؟ زما در ټولو لو خرڅه د میاشتنۍ چې ده اوس هم زه د سر عصمت الله صاحب په کمره کې ناست یم، یو نوی کتاب راغلی و، هغه یې ډرس غوښتی، زه نه په پوهېدل یم. سړي سر عصمت الله ته به ووایه چې دا کتاب راوغواړه. زما دا د جیب خرچه چې کمه وه نه، ما یو مضمون هم لیکلی دی چې مال موږ په کالج کې وو، وږه به زیاته وه چې موږ به کتابونه ډېر اخیستلو.
کتاب د هر موضوع چې کوم دی هغه ضروري دی. دا د جیب د خرچې څخه لږ لږ بچاوه. کله کله به ورور ته ویلی سي، کله به پلار ته ویلی سي، بلکې زه دا جرأت درکړم به استاذ ته ووایه چې سر هلته یو کتاب زما خوښ دی په دوکان کې پروت دی، ما ته دغه راواخله. دغه یو کتاب چې تی راوړئ، دا یو کتاب چې تی جمع کوئ، دا د یوه څه به دوه سي، د دوه څه به درې څلور بس دغه لایبرري دغه ته را جوړېږي. او دویم سوال دا، په سوال کې پوښتنه دا وه چې ستا لایبرري شته؟ زما لایبرري زما په کور کې بل شی سره شته هم نه بې کتابو ما سوایه، او داسې کتابونه شته. او زه دونې پسې تللی یم نه، په دونې خوارۍ مې پیدا کړي دي چې د ریفرنس دپاره، د حوالې دپاره د ریډیو والا هم راځي، د ټي وي والا هم راځي، د پېښور څخه خلک راغلي دي د یو تاریخ. ما ویل ما صرف د ټایټل تصویر یې واخلئ، درکول یې نه شم. زما سره داسې کتاب هم پروت دی که سر عصمت الله صاحب ماته اجازت راکړي، لیکن چونکې تاریخ دی د تاریخ څخه انکار نشي کېدلی. پر هغه کتاب لیکلی دی تحصیل شین و چمن ضلع کندهار. اوس دغه کتاب زما څخه په دومره لوی قیمت غواړي، زه چې زما سره لږ پیسې پیدا شي چې نن یوازې زما سره دی، زه یې چاپ کړم چې دی بیا د هر بچي په کور کې وي. نو زه په کور کې لایبرري لرم. زوی دغه سوال جرأت وي، دغه جرأت په ځان کې پیدا کړئ. د رحمان د بابا د زندګۍ واقعه، د رحمان د بابا رحمان بابا یو داسې شخصیت خدای پیدا کړی دی چې واقعیات یې بیخي ډېر دي، بلکې د ده واقعیات د ده په شعرو کې دي، چې په یوه قدم تر عرشه پورې رسي. ما تا خو دا ته راځي، کور ته هم پر سایکل ځو، کور ته هم پر موټر سایکل ځو، هغه بغیر موټر سایکله، بغیر سایکله. اوس نو خو مقام الله ورکړی او مقام خدای په علم و په تعلیم و په رویه و په کردار چې په یوه قدم در عرشه پورې رسي. ما لیدلی د رفتار د درویشانو، موږ ته خو چې مخکې امام وي بیا نیت پسې وتړو. دی وایي لکه وروسته مقتدیان مخکې امام وي، لکه وروسته مقتدیان مخکې امام وي، داسې تا پسې ما کړې اقتدا ده. اوس دا کم نظر دی؟ واقعه د خوشحال بابا یې سره شته. د خوشحال بابا و رحمان بابا و حمید بابا دا د پښتنو او د پښتو د ادب دغه درې ستوري دي. خو خوشحال بابا لږ پر مشر دی. دا ته راز کله یو چې زه یم یو زما لمسی دی، مړ دواړه د یوه دوري، خو مازې مې په عمر کې فرق دی. رحمان بابا کشر و، د دوی دوو بې سره سوی دی، د دوی دوو خط و کتابت سره سوی دی، په یو شعر باندې سره سوی دی. هغه شعر زه نه درته وایم. نو زما نږدې د رکوردو بهترینه واقعه دا ده چې دی د خوشحال بابا سره چې کوم دی نه خبرې اترې سوي دي، او تاسو ته دا معلوم ډېرو خلکو ته نه دی ور معلوم چې خوشحال بابا د کم دور دی، رحمان بابا د کم دور دی. دا دواړه سره هم حصر وو او د یوه دورو، خو مازې په عمرو کې فرق وو. ټیک سلو؟ سر علامه اقبال په خپله زندګۍ کې شاعر مشرق څنګه جوړ شو؟ زه ډېر ښه پوښتنې وکړه چې علامه اقبال ته شاعر مشرق ولې وایي. یوه مشرقي دنیا ده، یوه مغربي دنیا ده. غلام ذهنونه چې دي هغه به مغرب ته ګوري، او تاسو ته معلومه ده لمر د مشرق څخه راخیږي، لمر په مشرق راخیږي، او غروب چې دی هغه په مغرب دی. دا څه معنا لري؟
د ده یو دونګي الله فکر و. علامه اقبال هغه علامه اقبال دی چې په ترکي کې د هر وم بچي نوم چې دی هغه اقبال دی. علامه اقبال هغه علامه اقبال دی چې د ایران د اول نصاب سوا کې د MA په نصاب کې شامل دی. ولی چې د قرآن و حدیث داسې وویلې چې د هغه مفهوم یې په اشعارو کې بیان کړي. د ده یو شعر دی د نړۍ وای خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. د صحابو متعلق دا راغلی دا رضی الله تعالی عنہ مطلب چیز دی چې الله وایي زه ستاسو څخه راضي یم. دوی د خپل ځان د خپل فکر د خپل وجود داسې جوړ یو دغه چې ته چاته الله ته وایي چې دغه راکړه نه دا خو ستا مقام دی. وایي د خپل مقام داسې جوړ کړه چې الله درته وایي چې ته چې غواړې. نو علامه اقبال چونکې د مشرق ایشیا په مشرق کې ده دی د ایشیا اوسېدونکی دی د تمام ایشیا د تمام مشرق نمایندګي چې کومه ده هغه علامه اقبال وکړه او د ته شاعر مشرق نوم ورکړي. په پوس ولې یعنی د ده د ذهنن د ده د شاعري د وجې د ته خطاب د شاعر مشرق د وویل. سر ستا په ژوند کې تا څو کتاب لیکلي او هغه د چی په باره کې لیکلي؟ هو ما لیکلي دي په اردو کې دی آینه بلوچستان. په دې کې سیاسي مذهبي تاریخي ادبي په دا حواله چې په یونیورسټي هم په کالج هم په سکول هم د چا د معلوماتو د معلوماتي کتاب دی د معلوماتو په حواله دی. دویم ما د خپل ګران یار محبوب یار چې د جدیدي ادب ناول نگار فلسفي راز محمد راز داغه په فن داغه په شخصیت داغه په مقالې داغه تمام خیال مې راټول کړی دی هغه مې یو ځای کړی دی. او دا ټیم د کتابو دپاره دومره مواد پروت دی نه چې نثري مواد دی چې په هغې کې ادبي شخصیات دي علمي شخصیات دي دا ټول شخصیات چې کوم دي نه هغه پراته دي. هغه به اوس زه چاپومه چې په هغې کې د پښین نوم ذکر دی د پښین د خلکو ذکر دی د پښین د خاصې طبقې چې کوم دي نه چې په خپل هنر کې په خپل نوم کې ماهره دي هغه مې عنوانات کړي دي او پر هغه به زه چاپومه د هغه د عصمت الله صاحب لایبرري له بیا راوړم انشاءالله. سر زموږ په خپل په زندګۍ کې د کوم ځای سټډي سټارټ د سټډي ګوره تاسو ته ویل سوي دي چې اوله درسګاه چې ده د هر انسان زما ستا اوله درسګاه چې ده هغه د مور غوزي ده. د دې څخه ما ستا علم د علم سفر شروع کیږي او بیا دغه قاعده او قرآن چې دی نه دا بنیادی حیثیت لري دا چې په معنا په مفهوم په شوق او د ایمان په حالت کې ووایې نه د دې ستابو کتابو ته بیایي. بیا کتابونه داسې دي چې د کتابو کله دا څومره چې ستوري دي د هومره د کتابو عنوانات دي نه نو بنیادي طور د قرآن زده کړه د قرآن شروع چې ته مقدسه سې ته نیک سې تا ته خپلې لارې پیدا کیږي بیا علم ستا خواته راځغلي او بیا ته ساینس هم ویلی سې ته تاریخ هم ویلی سې
تا ادب هم ویلی سي بیا ته ایجوکیشن هم کولی سي نو زما بنیادي په دا ابتدایي عمر کې د قرآن ویل او په هغه ځان پوهول د هغه دپاره استاد مقرر کول چې دا د زده سلو لوی علم چې کوم دی دا د انسانیت څخه شروع کېږي چې ته یوار انسان سې بیا ته هر څه کېږي اوس خو ما یو ځای ویلي هم دي چې هر سانس لینے والا انسان نہیں ہر سینے میں دھڑکنے والا دل نہیں انسان کی بھی اپنی پہچان ہے دل کی بھی اپنی پہچان ہے عامر چغتائی وائی نا وائی خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہان کا درد ہمارے جگر میں ہے او د دې څخه لوی شعر دلته چا د علامه اقبال چې کوم پوښتنه وکړله باید درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ کرو بیان ما تاخ د یو د بل د درد دک د شرکېدو دپاره پیدا کړي یو ستا غم زما غم دی ستا مستقبل زما مستقبل دی ته د نن نماینده هم یې د سبا نماینده هم یې سمه ده نصمت الله صاحب ته څه خبره ورته وکړه او بس پر دغه د سوال کې ټیکس و هغه کوم ملګری چې په ژوند چاته دوکه ورنه کړي څنګه هغه کوم ملګری دی چې په ژوند چاته دوکه نه ورکړي هغه کتاب دی د کتاب ګوره دی وایي هغه کوم ملګری دی چې په ژوند چاته دوکه نه ورکوي څومره بهترینه سوچ دی او څومره بهترینه زما څه د دې جواب دا دی چې کتاب که چا ملګری کوي کتاب که چا په لاس کوي کتاب که چا د ساتي کوي دا داسې ملګری دی چې په ګرد عمر دوکه نه درکوي او د کتاب هغه ګټه ده چې هېڅ تاوان یې نشته په دنیا کې څومره کاروبارونه دي ګټه او تاوان لري د کتاب هغه ګټه ده نه چې په زندگی تاوان نه لري بهترینه ملګری چې دی زوی هغه کتاب دی زما سوال دا دی چې شیطان چې الله تعالی شکل اختیاروي سي او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شکل نسی اختیاروي دې جواب څه ترای زیاره په دې به زه بخښنه وغواړم زه د دې سره هم اتفاق نه لرم نه شیطان د الله شکل اختیارولی سي نه بالکل د انسان شکل به اختیارولی سي اوس دا زه دا ووایم نه چې دا شیطان خو هسې یو سوال ښه سوال دی نه اوس دا شیطان خپل ځان خپله تخلیقولی سي دا شیطان په دې ته سوچ دا شیطان پیدا چا کوي دا تخلیق چا کوي د خالق صفت چې کوم دی هغه یو د الله دی او الله په سوره عمران کې وایي د علما قاري صاحب ناست دی نه دا ولي رکوع شاید وم اتم هغه دغه وي چې لفظ مصور کې راغلی دی او تمامه دنیا چیلنج کړې ده چې مصور زه یم مصور هغه څوک پر کاغذ شی جوړولی سي پر دیوال یې جوړولی سي پر خاورې یې جوړولی سي د دنیا یو مصور نشته چې پر اوبو باندې تصویر جوړي الله پاک وایي ته خپل ځان ته وکړه ته ما پر اوبو تخلیق کړی ته ما پر اوبو تصویر کړی زه هغه مصور یم شیطان چې کوم دی زما نږدې زه چونکې په دې خبر نه یم دا د علماو دغه وي سوال نه پیدا کیږي چې د الله شکل اختیار کی په دې چې تخلیق غیر خالق شکل نشي اختیارولی یعنی زما د معلوماتو مطابق نور خو نو علما ناست نه او د قرآن څخه خبر څوک دی نه خو زه برته دا خبره په یو شي کوم اوس دا شیطان داسې نه و چې شیطان پیدا سولو
دا د فرشتو امام و او دومره لوی عالم و دومره لوی عالم چې د فرشتو ته درس ورکوي او د شیطان په چش سلو دغه بنیادی خبره ده په د خپل ښایست په د خپل کور په د خپل ځان په د خپل علم په د خپل مقام چې ګی تکبر ورنه کوي د شرک بعد درګرد لوګونه چې دغه تکبر دی دا د په خپل علم تکبر وکړي چې الله جل شانه ورته وویلې چې زه خلیفه پیدا کوم آدم او ګردو فرشتو ته حکم وکړي چې وکړه سجده ورته وکړه ده ورته وویلې چې دا خاکي دی او زه ناري یعنی د اور لمبه چې دغه سربیره چې زما بلند پرواز دی دغه د یوه انسان څخه نفرت وکړي د یوه انسان څخه د نفرت کولو دغه رزلټ ورسولو او موږ ته خو هر کله د هر چا څخه نفرت کوو خدای مه کوه چې دا نفرتونه مې بیا بل شي